چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم رشته زمونږ سره څه ده او موږ د هغې د رشتې څه جواب ورکړی دی. لږ به دا اړخ راواخلو. یو څه به سره په خالص پښتو خبرې وکړو او دا به سره لږ وچیړو په منځ کې چې ولې خوشحالي کوو او سبب یې څه دی چې راټولیږو په دې میاشت کې سره. عام د دنیا په لحاظ چې وګورو چې څوک په موږ ګران دی، په هغې چې څوک ګران دی هغه په موږ ګران دی. عجیبه ده، موږ د خدای بندگان د هغې پیدا شوی مخلوق چې په خدای څوک ګران دی او هغه په موږ ګران نشي، نو په خدای به په موږ نه وي ګران. او چې په خدای څوک ګراني او په ما ته هغه څوک ګران وي، نو موږ به په خدای ګران یو، خدای به په موږ ګران وي. خدای دا فیصلې په خپل قرآن کې همدغسې کړي دي، خو لږ به یې سره په پښتو ووایو، لږ به یې لږ سره د زړه په درد ووایو چې یو څوک په خدای ګراني او په تا ګراني، ته به په خدای ګراني. مثال مې ذهن ته راغی. خدای پاک موسی علیه السلام نه پوښتنه وکړه، موسی زه در باندې ډېر ګران یم که ته را باندې ډېر ګران یې؟ موسی علیه السلام ویل الهي یو زما د ذوق خبره ده، یو ستا د علمیت خبره ده. زما د ذوق خبره خو دا چې الهي ته زما رب یې، ته صمد بېنیازه ذات یې، ته بندګان او مخلوق لري. الهي زه خو محتاج یم، زه خو بنده یم، زه ویم چې په ما به ډېر ګران یې. خدای پاک ورنه پوښتنه کوي یو دلیل خو وي؟ موسی علیه السلام وایي الهي دلیل نه لرم، دلیل مې دا دی چې زه عاجز یم او محتاج یم او ته غني او صمد او بېنیازه ذات یې. خدای پاک ورته وایي چې نه، زه دلیل درته وایم، ته په ما ډېر ګران یې. خدای پاک ورته وایي فرعون دعوه وکړه چې زه رب یم، زه خدای یم، زه ستاسو خدای یم، انا ربکم الاعلی، زه ستاسو ټول نه لوی خدای یم. وایي تا ووایې چې الهي دې د خدایي دعوه کړې هلاک یې کړي، ما هلاک کړو. ای موسی فلانی سړی ستا پیښې کولې، ستا توهین یې کولو، ستا استهزا یې کوله، ستا غوندې به یې کالي اغوستل، ستا غوندې پټکۍ به یې په سرولو، ستا غوندې عصا به یې په لاس کې وه، ستا توهین کولو، استهزاء یې کولو. لیکن چې مړ شو خلکو په ډیران واچولو، ما تا ته حکم وکړلو چې غسل ورکو، کفن ورکو، جنازه پې وکړو، د مسلمانانو قبرستان کې ښخ. وجه څه وه؟ ستا غوندې شکل جوړ کړی او په ما باندې ګران و. الله تبارک وتعالی فرمایي زما غیرت نه قبلوله چې زما د یو دوست پیغمبر غوندې چا شکل جوړ کړی او زه جهنم ته بوځم. که موږ د نبي علیه السلام سره محبت وکړو، آیا د خدای پاک په نسبت باندې به څنګه قبول وګرځو؟ که زموږ تشابه د نبي علیه السلام سره د محبت نه وي، من خپل لباس، خپل چهره، خپل سر، خپل کردار، خپل عمل د پیغمبر سره د محبت په خاطر باندې یو قسم کو، آیا د خدای پاک په نسبت باندې به رد شو؟ نه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو حدیث راوي دی، بیا فرمایي نبی علیه السلام فرمایل روایت په دوه قسمه راغلی، مخکینی روایت لږ الفاظ بدل، رستنی روایت لږ الفاظ بدلو. زه به دې رستنی روایت نه لږ راوالم، موږ تاسو خفه نه شئ، دومره علمي انداز باندې باید خبره نه وه پکار. خیر اجازه دی. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د چا نوم محمد وي، خدای پاک هغه جهنم ته نه لیږي. په دې باندې یو روایت عجیب ذکر کړی دی، که ما سره چېرته لیکل شوی نو عبارت به یې ووایم چې خدای پاک د انسان نه پوښتنه کوي
د کوم انسان نوم محمد وي بیا ګناه یې کړي خدای پاک ورنه پوښتنه کوي یا عبدي الم تستحي ای زما بنده آیا تا حیا نه کوله په داسې حالت کې چې ستا نوم زما د حبیب نوم و تا ګناه کوله آیا تا حیا نه کوله مرحله به ډېره سخته وي نوم د انسان به محمد وي ګناه به یې کړي وي خدای پاک ورته پوښتنه کوي یا عبدي الم تستحي آیا تا حیا نه کوله اذ عصیتنی په هغه وخت کې چې تا ګناه کوله حیا درته نه درتله و اسمک محمد او ستا نوم محمد و په داسې حالت کې تا ته حیا نه درتله چې تا ګناه کوله و انا استحیي او زه حیا کوم د تا نه ای بنده زما د چی نه حیا کوم ان اعذبک چې زه تا ته عذاب درکم و اسمک اسم حبیبی او ستا نوم زما د حبیب نوم وي په داسې حالت کې زه تا ته عذاب درکم زه د تا نه حیا کوم لیکن تا چې ګناه کوله په هغې وخت کې تا حیا نه کوله نو بیرته الله تبارک وتعالی ملائکو ته ووایي ادخلوها الى الجنه ادخلوه الى الجنه بیا جنت ته داخل کوي یو انسان چې اسم محمد و خدای پاک هغې ته وایي آیا تا په داسې حالت کې چې نوم ستا محمد و ګناه څنګه کوله آیا په داسې وخت کې چې موږ د خدای بندګان یو ګناه څنګه کوو یو بزرگ فرمایي وایي کله چې د خدای نه بغاوت کې کله چې د خدای نه سرکشي کې یو څو شرایط په ځان باندې کېده دا د خدای ورکړی رزق مه خوره او د خدای په دې پیدا کړې ځمکې ګناه مه کوه او یو هغه ځای ته ورشه چې رب تا ونه ګوري چې ګناه کې چې رب تا ونه ګوري چې ګناه کې بیا ګناه وکړه بیا ګناه وکړه مقصد دا چې څنګه به خپل د وفا ثبوت ورکو هغه پیغمبر ته کوم پیغمبر چې د پیدایش په وخت کې د الله رب العزت د اسم نه چې الله اکبر یې وویل دویم یې وویل چې اللهم اغفر لامتي خدایه زما امت ته مغفرت وکړي دا د پیدایش د وخت دویم الفاظ دي چې د نبی علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې نه وتلي دي مونږ یې د دې محبت په مقابل کې ثبوت شی ورکړلو سخت به وي د وفا جواب مونږ په وفا نه دی ورکړی مونږ په دنیا کې که په لباس کې نفرت کړی دی که په کردار کې مو نفرت کړی دی نو په اکثریت وخت کې مو د سنتو نه کړی اعوذ بالله منها آیا نه مو دي کتلي چې زمونږ په خاندانونو کې زمونږ په کوڅو کې هغه څوک چې لږ د سنتو تابعداري کوي کله د شیخو په نوم او کله د شیخ کوټي په نوم او کله د مولاګي په نوم باندې مو یاد کړي دي څه فکر کوو چې د قیامت په ورځ باندې به مخ د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته څنګه مخ شو په داسې حالت کې چې توهین د هغې سنتو مو کړی دی او یو سړي ته مو صرف په دې وجه توهین آمیزه خبره کړې ده چې هغې اتباع د سنتو د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کړې ده شاید ډیره به سخته وي شاید ډیره به سخته وي چې په دې دنیا کې مو د یو سړي توهین صرف په دې خاطر کړی وي چې هغې اتباع د سنتو د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کړی وي او بیا به د قیامت په ورځ باندې د نبي علیه الصلاة والسلام مخې ته په جرأت آمیزه صورت باندې څنګه ورشو او یا دا چې موږ څومره وفا د سنتو د نبي علیه الصلاة والسلام سره کړې ده شان د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر ارفع دی ډیر اوچت دی ډیر عظیم دی کوم طرف د شان د نبی علیه الصلاة والسلام به پیدا کړو حسن د نبی علیه الصلاة والسلام یو واقعه به درته ویم نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ د مکې معظمې میدان ته راووتلو مال منډۍ لګېدلې ده یو سړي ته رالو مالک نشته دی مزدور ولاړ دی اوښان خرڅوي نبي علیه السلام ورته ویل دا یو اوښ په ما باندې خرڅې وایي و خرڅوم نو ورته وایي چې په څو بس وایي در سره ویسه
اوخ پړی نبی علیه السلام ته ورکړو. نبی علیه السلام ورته ما سره خو پیسې نشته، زه ځم تا ته پیسې راوړم. هغه ورته صحیح ده. سړی لاړو خپل ځای پات شو. نبی علیه السلام اوخ ویوړو. مالک راغی اوښان ته وکتل، ګوري چې په اوښانو کې اوښ کم دی. مزدور نه پوښتنه کوي د اوښانو کې اوښ کم دی. هغه ورته یو سړی راغلو په هغې مې خرڅ کړو. وایي نوم یې څه و؟ وایي نه یم خبر. وایي د کوم ځای دی؟ وایي نه یم خبر. په څو روپۍ دې خرڅ کړو؟ وایي نه یم خبر. روپۍ درکړې؟ وایي نه. عجیبه سودا دې کړې چې په چا د مال خرڅ کړی دی، پیسې یې نه دي اخیستي، سړی نه پېژني، نوم یې درته نه دی معلوم، ځای هم درته نه دی معلوم. هغه ورته وایي دومره ښایسته و چې ما نه هر څه هېر کړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام د کور مبارک نه یا د کوم ځای نه چې پیسې راغستې، پیسې راغستې راغلو. مالک موجود دی، د اوښ پیسې په لاس کې نیولې دي. نبی علیه الصلاة والسلام پیسې راوړلې. مالک ته مخامخ شو، ورته وایي چې دا د اوښ پیسې دي. هغه وایي د کوم اوښ؟ وایي ما د تا نه اوښ اخیستی. ویل ما سره اوښ چېرته و؟ ویل دلته تا سره اوښ و، ما ستا د مزدور نه اخیستی او دا د هغې روپۍ دي. هغه ورته وایي زه څوک یم؟ هغه وایي ستا اوښ و ما اخیستی. وایي اوښ چې شته وایي. د نبی علیه الصلاة والسلام په محبت کې داسې خپله ور ورک شولو چې بیرته ته دا هم ویره وه چې ما اوښ لرلو، هغه خرڅ شوی دی او هغه په څو باندې دی. دا هم تېر شو. حسن د نبی علیه الصلاة والسلام کوم اړخ د نبی علیه الصلاة والسلام بیان کې. نبی علیه الصلاة والسلام به په تیارې کې داسې قتل کول لکه څنګه چې په رڼا کې قتل کول، شاته به یې داسې قتل کول لکه مخکې چې قتل کول. سترګې د نبی علیه الصلاة والسلام داسې سترګې وې چې په جنت کې به یې دننه میوې کتلې او په جهنم کې به یې دننه عذاب شوي خلک کتل. کوم طرف د نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړو؟ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک محراب کې ولاړ دی، مخکې شو وروسته شو، بیا مخکې شو وروسته شو، بیا مخکې شو وروسته شو. وروسته صحابه کرام پوښتنه کوي پس د مانځه نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه کې مونږ حرکات بدل وکړل. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مخامخ مې جنت وکتلو، دا د انګور غشمې ډېرې تازه تازه وې، ما چې لږې راوشکوم تاسو ته به یې درکړم. وایي چې لاس ور مخکې کو بیرته راته علم شو چې دا خو په دنیا کې نه ورکول کېږي، نو پرېنښودل درته. دا نظر دی د نبی علیه الصلاة والسلام، د کوم ځای صفت یې وکړمه درته، دا شان دی د نبی علیه الصلاة والسلام. نبی علیه الصلاة والسلام په ټولې زندګۍ باندې د پوزې مبارکې نه اوبه نه دي توی شوي یا د خولې مبارکې نه اوبه نه دي توی شوي چې هغه په ځمکې باندې لګېدلي، مګر د خلکو په سینو په لاسونو په مخونو لګېدلي. او که نن مو د چا لاړې واغستلې او که نن مو د چا د لاس اوبه واغستې، نو څوک درته وایي چې دا مشرک دی او څوک درته وایي دا بدعتي دی. خو دا کار د ټولو نه مخکې د پیغمبر صحابه کرامو کړی دی. د چا په باره کې چې الله رب العزت فرمایي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، خدای د دوی نه راضي دی او دوی د خدای نه راضي. دا د نبی علیه السلام شان دی. کتابونه لیکي د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سوری به نه و، دا به په سپوږمۍ کې هم نه و او په نور کې به هم نه و. دا به په سپوږمۍ کې هم نه و په نور کې به هم نه و. ولې کیدای شي سوری په داسې ځای باندې پرېوځي چې هغه ځای نجس وي، نو د نبی علیه الصلاة والسلام شان د دې نه دی چې هغې سوری دې په یو بل شي ولګېږي. تأویلونه ډېر دي چې نورانیت پکې داسې انداز باندې و چې هغه سوری نه قبلوي، خو لیکن د معجزاتو د نبی علیه الصلاة والسلام عام حالت د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په دې حالت باندې و چې په کالو مبارکو باندې به حتی مچ نه کېناستو. په ټول عمر د نبی علیه الصلاة والسلام په لباس مبارک باندې مچ نه دی ناست. ولې؟ ادبا خدای پاک شان داسې ورکړی و چې باید د دې په لباس باندې مچ کېنني. ادب د نبی علیه الصلاة والسلام دې حد ته رسېدلی دی. شان د نبی علیه الصلاة والسلام دومره عظیم و. خوله مبارکه د نبی علیه الصلاة والسلام غټه وه، وړه خوله نه وه. عربانو کې به دا د نیکبختۍ علامت معلومېدلو. مخکې دواړه غاښونه د نبی علیه الصلاة والسلام خلاص و، فاصله یې په منځ کې لرله. خبرې مبارکې چې به یې کولې صحابه کرام فرمایي نور به د دواړو غاښونو د منځ نه بهر اړخونه ډېر دي، طرفونه
ډیر دي مقصد مې دې خبرونه رستو بل طرف ته دی ما مخکې تاسو ته ویل اړخ به دا ګورو چې موږ نبي علیه السلام سره وفا څنګه کړې ده موږ سره هغه څه کړي دي موږ څنګه وفا کړې ده آیت مونږ چې مخکې ذکر کړی دی همې په دې موضوع طرف ته ذکر کړی دی خو دا د نبي علیه السلام شان عجیب و ما د تېرې که نه اوښ والا وایي چې شی د ما نه اغستی نبي علیه السلام ورته وایي اوښ مې درنه اغستی اوښ وایي څه شته وایي د چا سره ما ته خو پته نشته دی هغه اول مزدور ته وایي اوښ دې په چا خرڅ کړی هغه وایي پته نشته داسې چا باندې مې خرڅ کړی دی چې د هغې حسن زه دومره متاثره کړم ما دا پته نشته چې د اوښ قیمت څومره دی او په چا مې خرڅ کړی نوم یې څه و د قوم یې څه و دا ښایست دی د نبي علیه السلام سترګې د نبي علیه السلام څنګه کتل کوي جنت هم ګوري او دوزخ هم ګوري ها ام هانی رضی الله تعالی عنها د نبي علیه السلام یو ترور مبارکه ده د دې کور ته به نبي علیه السلام تلو معراج هم د ډیرو روایاتو مطابق د هغې د کور نه واقع شوی دی نن هم په حرم کې هغه پیلر موجود دی کوم پیلر چې د ام هانی رضی الله تعالی عنها د کور مبارک په منځ کې تېر شو اوس هم د هغې پیلر په بیخ کې خوشبویي شته الحمدلله نبي علیه السلام مبارک پروت دی خوله مبارکه ترې روانه ده ترور د نبی علیه السلام د غوړه کې شی ورته نیولی ده یو څاڅکی ترې راټولی نبی علیه السلام په نظر مبارک ولګېد ورته ویل چې ترور څه کې هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لږ لږ عطرو کې اچومه چې ټوله تر خوشبویه شي لږ لږ عطرو کې اچومه چې ټوله تر خوشبویه شي خپله خو دا ډېر قیمتي چې خپله دی استعمال کمه کنه عطرو کې ته لږ لږ اچومه چې ټوله تر خوشبویه شي سبحان الله کم طرف جرأت د نبی علیه السلام د جنگ په منځ کې ودرېدو سبحان الله انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم زه دروغجن نه یم زه د عبدالمطلب زوی یم سورې فلاس کې هغه وخت کې چې مجاهدین پس پاکېدل نو نبی علیه السلام به داسې د ځوان ودرېدلو چې د هغې په مقابل کې څوک نشو ودرېدلی فصاحت او بلاغت یې داسې و اواز یې دومره لوړ و نبي علیه السلام په مسجد نبوي کې یو اعلان ویلی وایي کښېنئ صحابي 6 کیلومتره لرې په خپل باغ کې یو دم کېناستلو 6 کیلومتره د نبي علیه السلام د جومات نه لرې دی په خپل باغ کې دی چې نبي علیه السلام په مسجد نبوي کې چې کښېنئ نو هغه په هغه ځای کې په هماغه ساعت باندې کېناست اواز د نبي علیه السلام دی څومره عجیب دی لیکن دغه پیغمبر چې د حسن نه پوره دی او د کمال نه پوره دی او د جمال نه پوره دی او خدای پاک داسې یو شخصیت پیدا کړی چې بعد از خدا بزرگ تو یې قصه مختصر بس د خدای نه وروسته د همدغه شان دی او د هغې په شان باندې صرف خدای رب العزت پوهېږي او بس نور ادراک په فهم انساني کې په عقل انساني کې او په سوچ انساني کې تا راتګ ممکن نه دی هغه پیغمبر چې په دنیا کې تکلیف تیر کړی دی نو تا ته تیر کړی دی چې ژړلي دي نو تا ته ژړلي دي چې سخته پې تېره شوې تا دپاره پې تېره شوې ده چې د هغې د اوښکې توی شوي تا دپاره توی شوي چې هغې هر نعمت کتلی دی او د هغه نعمت په مقابل کې شکر کړی دی او یا یې دعا کړې نو تا ته یې کړې ده لیکن امتی تا څه وکړل د هغې په مقابل کې تا د هغې د ژړا په مقابل کې څه وکړل تا د هغې د وفا په مقابل کې څه وکړل تا د هغې د محبت په مقابل کې څه وکړل لږ په دې اړخ باندې سوچ پکار دی خدای پاک فرمایي الم یأني للذین آمنوا آیا اوس وخت نه دی راغلی د دې خلقو دپاره چې ایمان راوړی ان تخشع قلوبهم الى ذکر الله چې دوی زړه نور د خدای ذکر ته ور واوړي آیا نور وخت نه دی راغلی خدای پاک تپوس کوي الم یأني للذین آمنوا آیا دې مسلمانانو باندې هغه وخت نه دی راغلی چې دوی زړه نور د خدای ذکر ته ور واوړي کله به په تاسو دا وخت راسي لږ سوچ په دې باندې پکار دی ته خدای رب العزت تپوس کوي چې په تاسو باندې دا وخت نه دی راغلی دا وخت به په تا باندې کله راځي کله به موږ د هغه وفا ثبوت ورکو چې نبي علیه السلام به زموږ سره کړی ده
شپه د معراج ده. ولې شپه د معراج چې واقع کېده قصه یې لږه طولاني ده، خیر د هماغه ځای نه به یې راوالم، خپل یو لذت لري. نبی علیه الصلاة والسلام د دشتې په طرف باندې وتلی دی، واپس را روان دی، ابي جهل په لاره کې موجود و. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته کنځلې وکړلې، بدردي وویل، اخر کې یوه تیږه ویشته او د نبی علیه الصلاة والسلام خپه مبارکه ولګېدله، زخمي شوله. ابي طالب په دې وخت کې مړ دی او د نبی علیه الصلاة والسلام نور ترونه مسلمانان موجود نه دي او حمزه رضی الله تعالی عنه موجود دی او نبی علیه الصلاة والسلام خپه مبارکه زخمي شوله. د کفارو په دې وخت کې میټینګونه سخت شروع دي د نبی علیه السلام په خلاف چې بس نور د نبی علیه الصلاة والسلام دا کار ورخلاصول پکار دي. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر د خمجنۍ او د ډېر خفګان په حالت کې د ام هاني رضی الله تعالی عنها کور ته راغللو، خپه زخمي ده، په دروازې کې ودرېدلو، په ډېر رقیق او کمزوري اواز باندې خپل ترور ته اواز وکړو. ترور یو نابللی میلمه مني. نبی علیه الصلاة والسلام یې وکتلو، مخې ته ورته رامنډه کړله، ورته ودرېدله، ورته ویل چې په سترګو باندې مې دغسې میلمه قبول دی. نبی علیه الصلاة والسلام کور ته رالو، د خپې مبارکې نه وینه روانه ده او هغې مبارکې د خپل لوپټې نه ټوټه راواغستله، د هغې خپه مبارکې وتړله ورباندې. نبی علیه الصلاة والسلام ته یو پیزی اوار کړلو، یو مشکیزې کې اوبه راوړې نبی علیه السلام ته کېښودلې، کور کې صرف کجوري دي، هغه ورته نبی علیه الصلاة والسلام ته کېښودلې. نبی علیه الصلاة والسلام څو کجوري د اوبو سره واغستلې. بهر د کفارو میټینګونه شروع دي د نبی علیه الصلاة والسلام پر خلاف، تر څو د هغوی په خپل ذهنونو او ګمانونو باندې اخیري فیصله د نبی علیه السلام په شان کې وکړي او د دې شهادت ته ورسوي. په دې فکر باندې دي ام هاني رضی الله عنها د ابي طالب توره راغاستې، دروازې سره ودرېدله، د ښځېتوب په حالت کې ده، مشره ښځه ده، دا حالت راغللو. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر خفه په دې کور کې پروت دی او د شپې حالت راغللو. الله رب العزت د خپل محبوب هغه غم و خفګان هغه ګوري، حالت یې وکتلو چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې خلکو نه څومره مایوسه دی، د حالت ورباندې څومره عجیب تېرېږي. خدای پاک اراده وه چې په نن شپه باندې نبی علیه الصلاة والسلام معراج ته بوزم، تر څو عجایبات کبریایي وګوري، تسلي وشي، خوشحاله شي، زما محبوب ته هغه څه وښیم چې د ده د مخ نه مې پیدا کړي دي، عجایبات ورته وښیمه. شپه ده، نبی علیه الصلاة والسلام په ظاهري صورت باندې اوده او په باطني صورت باندې ایښ دی. واقعه د معراج ډېره اوږده ده، نادر معراج څه عجیبې واقعي راغستې. یو د نقطې ستاسو په مخ کې ږدم، صرف جبریل علیه الصلاة والسلام حاضریږي. مختلف روایات دي څنګه نبی علیه الصلاة والسلام د خوب نه راوچتی، مختلف کتابونو لیکلي، دا چې قدمونه ورته ښکل کړل، یا دا چې قدمونه ورته په خپله ژبې مبارکې باندې وڅټل، یا دا چې الله رب العزت ورته ویلې چې نه زه په خپله راویښومه، دا د بې ادبۍ په زمرې کې رانشي د هغوی د مخ نه څادر اوچتوي. مختلف روایات راغلي دي، په دې نقطې پسې به ډېر نه ور اوږده کېږو. نبی علیه الصلاة والسلام ته دعوت ورکوي تر څو د اسمانونو په طرف باندې ځو او د معراج شپه ده نن. دې ځای کې یو څو نقطو ته تاسو متوجه کوم. نبی علیه الصلاة والسلام پوښتنه کوي، ای جبریل زه چې ځم څومره وخت به تېروم؟ زه چې ځم څومره وخت به تېروم؟ جبریل علیه الصلاة والسلام فرمایي زه په دې باندې ډېر علم نه لرم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي یو دا چې که زه د امت خپل نه لرې کېږم نو زه خفه کېږم، زه د خپل امت نه لرې کېږم زه خفه کېږم. دویم دا چې که چېرته زه سهار مونځ ته نشم را رسېدی نو چې زه ابوبکر ته ووایم چې تر څو سحر مونځ ورکړي. اسمان ته خیږي، معراج ته خیږي، عجایبات ته کبریایي ګوري، لیکن نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زه ډېر وخت د خپل امت نه جدا نشم تېرولی. څومره عجیبه ده. او وفا ته وګوره، او محبت ته وګوره، هغه د هغې الفت ته وګوره زما او تا سره. په دې امت کې خو زما او تا غوندې فاسق انسان هم موجود دی،
په دې امت کې خو هغه څوک هم موجود دی چې نبی علیه الصلاة والسلام راتګ خوشحالي هم نه کوي هغه څوک هم موجود دی چې څوک خوشحالي کوي هغې ته هم بد وایي په دې امت کې خو داسې څوک هم موجود دی چې نبی علیه الصلاة والسلام حلیه یې نه ده خوښه د هغې په سنتونو اتباع نه کوي د هغې په لاره باندې نه ځي خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زه ډېر وخت امت نه خپل جدا نشم تېرولی واقعا لکه مخکې ځي براق ودرېږي د نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته واقعا ډېره اوږده ده چې څنګه نبی علیه الصلاة والسلام ته لباس د جنت نه راوړل کېږي څنګه پګړۍ مبارک راوړل کېږي څنګه ورته براق راوړل کېږي خبره هغه ډېره اوږدېږي لیکن صرف دې نقطو پسې یو څو نقطو پسې راځم نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله براق ودرېږي ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دې باندې تاسو تشریف فرما شئ تر څو په ورځ ستاسو سفر د معراج شروع شي نبی علیه الصلاة والسلام وژړل نبی علیه الصلاة والسلام روان شول جبريل العالمين عليه الصلاة والسلام پوښتنه کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دومره عجیب وخت کې ستاسو ولې اوښکې روانېږي هغه ورته وایي چې ای جبريل نن زه معراج ته ځم زه د خدای ملاقات ته ځم د خدای د ملاقات دپاره خو ماته دومره عجیب براق ولاړ دی خو د قیامت په ورځ باندې چې زما امتي کله د قبر نه پاڅېږي د خدای پاک ملاقات ته څنګه لاړ شي هغې ته به سورلی د کمه وي زه څنګه په داسې یو براق باندې سور شم چې زما د امتي دپاره د هغې سهولت موجود نه دی عجیب محبت دی عجیبه وفا ده من څنګه د هغې وفا په مقابل کې خپل جواب څنګه پیش کولی شو د خدای پاک دیدار ته ځي لیکن چې کله براق ودرېږي نو په وخت د نعمت کې هم ته یادي او په وخت د زحمت کې هم ته یادي چې په وخت د نعمت راځي نو هم ستا د نعمت غم دی ورسره او که مصیبت راځي نو ستا د مصیبت غم دی ورسره خو امتي ما او تا څه وکړل امتي ما او تا څه وکړل ما او تا د وفا په مقابل کې څه وکړه ما او تا د خدای پاک د دې وعید په مقابل کې چې لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید که زما په نعمتونو باندې د شکر ویستلو نو زه خو به یې درته اضافه کړم خو لیکن که کفران د نعمت دې وکړو نو عذاب زما ډېر سخت دی ما او تا د نبي علیه الصلاة والسلام د دې نعمو په مقابل کې د دې نعمتونو په مقابل کې څه وکړل په دې باندې لږ غور پکار دی دلته جبريل الامین علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې د الله رب العزت د طرف نه یو فیصله ده او هغه دا چې د هر امتي نیک عمل نه به یو براق جوړېږي او هغه به د هغه د خپل قبر نه تر حشر تر میدانه پورې خبره نه پوهېږم د معراج په طرف ډېره لاړه سره دي چې اوس خو د ولادت خبره ده خو د معراج په طرف باندې ډېره لاړه خو خیر زه هغه نقطې راخلم چې تاسو لږ یو څو خبرو ته متوجه کوم نبی علیه الصلاة والسلام د معراج په شپې باندې چې کله په براق باندې سورېږي او بیا دلته په څه واقعات پېښ کېږي ډېره تفصیلي ده ډېره اوږده ده نبی علیه الصلاة والسلام یو څه مخکې ځي په لاره کې ډېر زیات واقعات پېښېږي او د هغې په هکله باندې کتابونو ډېر زیات دغه راغستي د علما خو ډېر ناست دي او د غلطۍ به بخشش غواړم خو په لاره کې یوه نقطه به بل هم بیان کړم چې نبی علیه الصلاة والسلام مخې مبارکې ته یو 3 قسمه لوښي راوړل شول چې په یو کې شراب موجود و په یو کې اوبه موجودې وي په یو کې غالبا شوده موجود و همدغسې دا 3 وي نبي علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وشوله چې تاسو د دې نه یو شی انتخاب کړئ نبي علیه الصلاة والسلام شوده واغېستل او ویسکل خو خلاص یې نه کړل یو څه یې وڅکل بېرته یې کېښودل جبریل نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا بهتر شی واغېستلو تا فطرت واغېستلو نو هغه دا چې خدای پاک به ستا امت کې 2 حصې درته وبخي خو که دې دا شوده ټول خلاص کړی خدای پاک به دې ټول امت در بخلی نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي چې اوس یې راکړه چې جبریل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي چې نه اوس نه کېږي هماغه یو ځل دا چانس و نبي علیه الصلاة والسلام ډېر خفه شو جبريل صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا شوده ماته بیرته راکړي چې زه وڅکم جبريل صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا د خدای پاک طرف نه همدغسې فیصله وي نو بس هغه دغومره یو کار شو او تا فطرت غوره کړلو که چېرته تا شراب غوره کړی وی امت به دې په کفر باندې مبتلا شوی وی که دې اوبه اخیستی وی امت به د دنیادارۍ په صورت باندې هلاک شوی وی نه تا شوده واغېستل فطرت دې غوره کړلو خدای پاک به ستا د امت 2 حصې در وبخي لیکن شوده دې خلاص کړي دي یو حصه د امت دې پاتې شوه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفګان اضافه شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روان شو. دعا شروع کړه چې الهي زما د امت دریمه حصه راوبخ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژړا زیاته شوله. مخکې سفر شروع نه کړلو او په دې ځای باندې ودرېدلو، خو ژړا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېره زیاته شوله. جبرئیل علیہ السلام ورته ویل چې یا رسول الله فیصله شوې ده، باید مخکې لاړ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژړا ډېره شوله تر څو پورې چې خپل جبرئیل امین علیه الصلوۃ والسلام د الله رب العزت په نسبت باندې سوال کوي. الهي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفګان بیخي ډېر شو. خدای پاک ورته وایي چې زما محبوب ته ووایه چې دوه حصې امت مې ستا په وجه باندې وبخلو، یو حصه خو ما ته پرېږده، زما خو بندګان دي چې زه یې درته وبخلم. دوه حصې خو مې ستا په خاطر در وبخلو، دا یو حصه د دې په خاطر پرېږده چې زما خپل بندګان زه په خپل رحم باندې هم در وبخلم. الله رب العزت فرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضی. ای محبوبه دومره څه به درکم چې تر څو پې تا راضي کړمه. وروسته د نزول د آیت نه نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایي والله لا ارضی، قسم مې دې ته په ذات د خدای باندې وي تر هغې به راضي نشم تر څو یو امتي هم په جهنم کې پروت. دوه خبرې عجیبې دي. خدای پاک وعده کړې ده زه به دې راضي کوم. نبي علیه السلام قسم کړی چې تر څو یو امتي په جهنم کې پاتې راضي به نشم. لیکن نقطه شته ګوره چې په جهنم کې پاتې نو د جهنم نه ځان ساتل پکار دي. ګورئ هیڅ انسان داسې نشته چې هغه به یو ځل په قهر د جهنم باندې نه تېرېږي. وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. نشته تاسو نه یو کس هم مګر یو ځل دی په منځ د جهنم باندې ورتېرېږي. کان علی ربک حتما مقضیا، بس یو حتمی فیصله په دې باندې شوې ده. لیکن هر سړی به د خپل عمل په اندازه باندې تېرېږي. د ګناه په اندازه باندې هغې ته چنګکونه ورچول کېږي، اور ورچول کېږي، هغومره دې سوځول کېږي او بیا تېرېږي او بعضې ته لاندې غورځول کېږي، بعضو ته یو تپ وررسېږي، بعضو ته بدبویي وررسېږي، بعضې لاندې ورغورځول کېږي، بعضو نه څه غوښې راشکول کېږي، بعضو نه څه اندامونه راشکول کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په هغه ځای کې هم دغسې خبره کله چې بیت المقدس ته وررسېږي. دا قصه د بیت المقدس ډېر عجیبه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زه په آخر صف کې ودرېدم ادبا. په ما او تا کې خو چې لږ ملا شي یا لږ پیر شي نو هغه به وروستو راتګ او دا خو به ډېره سخته خبره وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دومره عظمت او د شان سره چې بیت المقدس ته حاضرېږي او پیغمبران موجود دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ او د ټول نه په آخري صف کې ودرېد. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما خپل مې زړه کې ویلي چې که مخکې کېږي نو ابراهیم علیه نبینا علیه الصلوۃ والسلام به مخکې کېږي ځکه چې دا امام دی. جبريل علیه نبینا علیه الصلوۃ والسلام او میکائیل علیه الصلوۃ والسلام دواړه لاړل. نبی علیه الصلوۃ والسلام د لاس نه ونیو مخکې کړلو. واقعه دا ډېره زیاته اوږده ده، یوې نقطې ته پکې صرف اخر کې راځم. کله چې دې مبارک مونځ ورکوي او هر یو څو د اولو العزمو پیغمبرانو نه پاڅېږي او خطبه وایي، نبی علیه الصلوۃ والسلام ته په خیر راغلاست وایي او بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام ته هم خواست کېږي چې ته یو څه وفرمایه او هغه د ډلې د پیغمبرانو ته تقریر کوي. نو د خدای حمد او ثنا بیانوي. نو دویم ځل چې د خدای پاک ثنا بیانوي نو وایي چې حمد او ثنا د هغه ذات لره چې زما امت بهترین د امتونو وګرځول. زما امت بهترین د امتونو وګرځول. ما او تا ته بهترین د امتونو وویل، زه او ته به په هغه وخت کې بهترین د امتونو وګرځو چې په نقش قدم د رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم باندې لاړ شو، او که په نقش قدم د نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې موږ نه یو روان نو موږ خو به د نبی علیه الصلوۃ والسلام په واسطې باندې خو به څه پروتوکول ولرو، خو لیکن عذاب زمونږ به هم ډېر سخت وي. د نبی علیه الصلوۃ والسلام د زندګۍ
کوم اړخ موږ په بهترین صورت سره اخیستی دی چې موږ په هغې باندې خوشحاله شو د کوم اړخ نه موږ ښه استفاده کړې ده چې په هغې باندې موږ خوشحاله شو دا د خدای عظیم احسان دی چې موږ په دې خوشحالۍ باندې راټول شوي یو عظیم احسان دی د خدای پاک موږ ته عقیده د اهل سنت والجماعت راکړله چې دا بنیاد د دې دی چې که چېرته دا موجوده وه نو جنت ته تګ ممکن دی ورنه ممکن نه دی عقیده د اهل سنت والجماعت خو یې موږ ته راکړله لیکن دا ووایئ چې موږ سره د عقیدې د اهل سنت والجماعت چې موږ ځان په چغو کې عاشقان د رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم یادو ثبوت د عشق د رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم مو په کوم عمل سره ورکړی دی دا به سخته خبره وي شاید مشکله خبره به وي شاید تیر ځل هم ما یو مطالبه کړې وه که وروستو د دې نه چې موږ د میلاد شریف نه وځو موږ خور په دې باندې وکړو چې د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو نه یو څه حصه واخلو عمل په سنتو د رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم باندې وکړو او په ځای د دې چې په خولې باندې دعوې وکړو ثبوت د عشق د رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم پیش کړو نو دا به ډېر عظیم وي موږ دپاره 10 رکعته نفل د یو سنت برابر نه دي 10 رکعته نفل د یو سنت برابر نه دي یو سړی 100 رکعته نفل کوي د دې په خپل ځای باندې ثواب موجود دی قرب خداوندي په دې حاصلیږي خو لیکن یو سړي د ورځې په 11 بجې کې د سنتو په نیت باندې قیلوله خوب وکړو د دې ثواب د هغې نه زیات سبحان الله سبحان الله ولې دا اتباع د رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم دا سنت د نبی علیه الصلاة والسلام دی د دې ثواب د هغه نفلي عبادت نه بهتر دی زیات دی ولې اتباع د رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم راغلی ده او چې اتباع د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په کوم شي باندې راغله نو د هغې اجر به ډېر زیات اوچت وي همدغسې 10 سنته د یو فرضو برابر نه دي دغسې یو 10 سنته دا به د فرضو برابر نه دي او د فرضو مرتبه به تر کوم حده پورې اوچته وي مقصد د دې نه چې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام سره په کوم صورت باندې وفا کړې ده آیا هغه وخت چې خدای پاک پوښتنه کوي چې آیا هغه وخت نه دی راغلی چې نور ستاسو زړونه د خدای ذکر ته واوړي غالبا چې د فضیل بن عیاض رحمت الله تعالی علیه د توبې سبب د آیات وګرځېدلو چې غلا ته روان و او په دې دیوال باندې وروړي یو قاري تلاوت کوي چې الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم الى ذکر الله بس ځای پسې ودرېدو او ویې چې او الله نن هغه وخت راغلی دی چې زمونږ زړونه د خدای ذکر ته ور واوړي په دې ځای کې توبه وایستله او فضیل بن عیاض د اسلام په اولیاو کې یو ډېر عظیم المرتبت شخصیت کتل شوی دی خو زمونږ دا زړونه به کله د خدای پاک دې ذکر طرف ته ورتاویږي نبي علیه الصلاة والسلام د دومره شان او د عظمت سره زمونږ سره داسې محبت کړی دی من د هغې د محبت په مقابل کې څه کړي د قیامت په ورځ باندې غالبا چې زمونږ د یو ملګري د خالد بابا یو عجیب شعر دی چې محمودا مقام به راوړی شي محشر ته د جنت کرسۍ به کېږدي پیغمبر ته نبي علیه الصلاة والسلام چې د قیامت په ورځ باندې هم محمود مقام راوستلی شي او نبی علیه الصلاة والسلام په محمود مقام باندې مشرف هلته ولاړ وي او دا چې انسانان د ټولو خلکو نه مایوس وګرځي واقع تاسو ډېره زیاته اورېدلې چې انسانان به یو ځل آدم علیه الصلاة والسلام ته بیا نوح علیه الصلاة والسلام ته حتی تر عیسی علیه الصلاة والسلام پورې به اولوالعزمو پیغمبرانو ته ځي او هر یو به ورته وایي چې زه د دې په خاطر نه یم زه د دې په خاطر نه یم او نبي علیه الصلاة والسلام ته کله رارسېږي او نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې و زه د دې په خاطر یم سبحان الله چې هر پیغمبر وایي زه د دې په خاطر نه یم زه د دې حیثیت نه یم
نبی علیہ السلام وایي او زه د دې په خاطر یم. او نبی علیہ السلام فرمایي چې زه خدای پاک ته سر په سجدې باندې ولګوم او خدای پاک به په همدې وخت کې ماته یو څه القا د بعض الفاظ وکړي، زه به په هغه الفاظو باندې د خدای پاک ثنا ووایم او خدای پاک ورته وایي چې ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی الله علیه وسلم خپل سر اوچت کا، سل تعطي، وغواړه زه به یې درکړم، وغواړه زه به یې درکړم. نبی علیہ السلام چې په هغې وخت کې غواړي صرف ستا د بخشش سوال کوي، هغه ځان دپاره د جنت ماڼۍ نه غواړي په هماغه وخت کې، هغه صرف ستا د بخشش سوال کوي په هماغه وخت کې. لیکن موږ د هغې په مقابل کې څه کوو؟ لکه مهمه خبره ده چې موږ د هغې په مقابل کې څه کوو. ډېر عجیبه ده. نبی علیہ السلام مبارک اخیری وخت دی او د رحلت وقت دی. اسرائیل نبی علیہ السلام راغلی دی او په کوټې کې موجود دی، اجازت یې غوښتی دی. قانون د خدای پاک دا دی چې د هر پیغمبر نه کله ساه اخیستلی کېږي نو هغې نه اجازت اخیستلی کېږي چې آیا ستا خوښه ده چې ستا روح قبض شي یا که نه. نبی علیہ السلام نه هم اجازت اخیستل شوی و. واقعا ډېره عجیبه جالب هم ده، خو نقطه به ترې صرف راواخلمه. نبی علیہ السلام خپو مبارکو ته اسرائیل نبی علیہ السلام کېناستلو او نبی علیہ السلام د جبریل علیہ السلام په طرف وکتل، ورته چې ای جبریل ما ته د زړه اطمینان راکړه، ما ته اطمینان راکړه. جبریل علیہ السلام په ډېر سرعت کې د خدای پاک په نزد باندې حاضر شو او وی ویل چې الهي رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم راته وایي چې اطمینان غواړم. سره دې چې خدای پاک علم موجود او خدای پاک بیا راولېږلو ته لاړ شه پوښتنه وکړه زما د محبوب نه څه شی اطمینان غواړي. نبی علیہ السلام بیا ورته ویل زه اطمینان غواړم. بیا د خدای پاک په نزد حاضر شو، بیا حاضر شولو. په درېیم ځل باندې نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې من یقرأ القرآن من بعدي من یصوم شهر رمضان من بعدي، زمان رستو به قرآن څوک وایي، زمان رستو به میاشت روژې کې روژه څوک نیسي. جبریل علیہ السلام په ډېر تېز سرعت سره د خدای پاک په نزد حاصلېږي او بېرته راځي او جواب راوړي چې خدای پاک ورته وایي چې زه حافظ ستا د دین یم، زه به ستا دین وساتم. او تر قیامته به داسې خلک موجود وي چې هغه به د نبی علیہ السلام په دین باندې عمل وکړي، دا لاره د هغې باندې به مستقیم پاتې شي. لیکن که یو څوک پاتې کېږي زه ورته به څه کوو؟ زه ورته به څنګه ثبوت پیش کوو د نبی علیہ السلام د محبت؟ زه ورته به څنګه ثبوت پیش کوو؟ دا د خدای پاک رحم او کرم چې په ما او تا باندې وکړلو چې په هغه خوشحالۍ کې راټول شو چې د نبی علیہ السلام د راتګ په خاطر باندې جوړېږي. دا خو صحیح ده په خپل ځای باندې، خو لیکن ما او تا به دې ځای نه ثمره څه شی وړو؟ آیا په دې خپل زړه کې خپلو ګناهونو ته متوجه یو؟ آیا په دې خپل زړه کې هغه خپلې بې کفایتۍ ته متوجه یو چې تر اوسه پورې د سنتو په خاطر کړي؟ آیا دا اوس په دې خپل ذهن کې او په دې خپل ګریوان کې هغه خپلو غلطیو ته متوجه یو چې موږ په هغې وجه باندې د نبي علیه السلام د محبت نه پاتې یو؟ که چېرته داسې وي خو صحیح ده. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یو سړی چې د ګناه نه توبه وباسي هغه داسې دی لکه ګناه چې نه وي کړي. خو آیا که چېرته موږ سره ندامت وي، که موږ سره خپېماني وي، نو بیا خو صحیح ده. نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت په ورځ باندې به یو سړی جهنم ته بوتل کېږي. ما ته به زما یو صحابي ووایي چې هغه سړی جهنم ته بوځي. زه به ورشم دې باندې څه کوئ چې ووایي چې دې عمل نیک نشته، صرف بد عملونه دي، نیک عمل ډیر کم دی، بس تل د میزان کې عمل دغه شو جهنم ته بوځو. نبی علیہ السلام فرمایي زه به ورته یم چې دا راولئ بیا یې راولئ. هغه وایي چې حکم شوی چې باید جهنم ته بوځو. نبی علیہ السلام فرمایي زه به خپل یو لاس باندې خپله ګیره ونیسم، دویم لاس به خدای ته اوچت کړم چې الهي
دا سړی ما ته راکړه زه پې خوشحاله کېږم زما د دې ګیرې خاطر وکړه یا الهي په یو لاس به خپله ګیره ونیسم او یو لاس به خدای ته اوچت کړم د الله رب العزت طرفونه به حکم وشي دا ورکړه دی به خوشحاله کېږي زه به بیا راولم او پولیس سره دغې ته به یې ودروم متلې د میزان ته به یې ودروم عمل به یې وتل شي عمل به یې بد ډېر وي نبي علیه السلام فرمایي د بډې نه به یو کاغذ راوباسم په تلې کې به ورته کېدم تله به یې درانه شي ملایکې ورته ولیکي جنت ته لاړ شه دا سړی به ما ته وایي نبي علیه السلام فرمایي چې ته څوک یې څومره ښه سړی دا به زما او ستا غوندې امتي عمل وي چې هلته به م پیغمبر د خدای نه پېژني وایي ما ته به وایي چې ته څوک یې دا څومره ښه سړی ما سره یې څومره نیکي وکړه وایي زه به ورته یم چې زه هغه پیغمبر یم په چا چې تا ایمان راوړی دی وایي دی به راته ووایي چې دا څه شی دی په دې دغې کې کېښودلو په دې تلې د میزان کې کېښودلو نبی علیه السلام ورته فرمایي به ورته یم تا یو ځل په زندګۍ کې په ما درود ویلی دی دا مې هغه یو ځل دې په ما باندې په زندګۍ کې په اخلاص درود ویلی دی نن مې درته هغه پرچه کېښوده د هغې په وجه باندې خو خدای پاک وبخلي هغه شفقت دی هغه مهرباني ده د نبی علیه السلام چې زما او ستا یو ځل په اخلاص درود هم ضایع نه دی هغې په نوم باندې لیکن زما او ستا بېوفایي بیخي ډېره ده زما او ستا بېوفایي ډېره زیاته ده زه ورته وفا نه کوم زه ورته وفا نه کوم زما او ستا وفا د نبي علیه السلام سره ډېره کمزورې ده هغه پیغمبر چې زما او ستا یو درود هم نه ضایع کوي هغه پیغمبر باندې زه ورته د اخلاص نه درود نه وایو راشئ د هغه پیغمبر سره وفا وکړو څوک چې موږ سره وفا کوي راشئ نبی علیه السلام شپه د معراج باندې جنت ته لاړل مختصر وګرځېد بیرته راوتلو جبریل علیه السلام ورته فرمایي یا رسول الله راځه چې جنت ډېر وګورو نبی علیه السلام ورته فرمایي ما سره مې امتیان نشته زه خفه کېږم نبی علیه السلام لاړو جهنم کتلو دپاره خازن کنټرولر د جهنم ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ووایه چې ګناه مه کوئ خپل امت ته ووایه چې ګناه نه کوي دلته چې راشي زه ګوره څه شفقت نشم کولی دا ځای دومره غټ دی چې ما سره سیند دلته د اور روان دي چې دا اوس ځمکې او اسمانونه راوالم او په دې یو سیند د اور کې واچوم او بیا ورپسې ننوځم تر قیامته ولټوم پیدا به یم نه کړم د دې نه به زه انسان څنګه راوباسم خپل امت ته ووایه چې ګناه نه کوي نبی علیه السلام چې په څه وخت کې رحلت کوي کیسې لږه اوږده ده خو مختصر هغه صرف نقطې راخلمه اسرائیل نبی علیه السلام چې کله راغلو اجازت یې وغوښتلو نبی علیه السلام په خپل مبارک باندې لاس کېښودلو زور ډېر زیات یې ورکړلو ډېر زیات دباو راغلو د نبی علیه السلام په خپل مبارک باندې نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ستا په لاس کې څومره ډېر زور دی نبی علیه السلام ته فرمایي ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو ډېر احتیاط کوم تاسو سره خو دا زه جثه مې غټه ده نو لاس کې مې دومره زور دی نبی علیه السلام ورته فرمایي نه خبره دا چې دا زور به ته زما په امتي م تېروې نو جبرائیل امین علیه السلام ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای پاک طرف نه حکم دی چې زه په هغوی شفقت وکړم نبی علیه السلام ورته فرمایي زما په خپل دومره زور راغللو نو بیا ورته وایي چې ای اسرائیل ستا په لاس کې چې څومره زور یې نن یې په ما باندې ختم کا خو زما په امتي باندې په وخت روح وړلو کې بیا زور مه راوله لیکن نه پوهېږم چې موږ به د داسې وفا په مقابل کې چې روح د نبی علیه السلام وځي هم زما او ستا د درد په غم کې دی او چې کله دنیا ته راځي هم زما او ستا د بخشش په غم کې دی
کله چې د قیامت په ورځ باندې خدای پاک ته سر په سجدې باندې لګوي اللهم اغفر لي امتي خدای زما امت ته مغفرت وکړي هلته هم امتي ستا په خاطر باندې وایي او دا چې عائشه فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی رسول الله پوښتنه کوي چې بابا جانه د قیامت په هولناک حالت کې به دې چرته پیدا کړم نبی رسول الله ورته فرمایي راشه کوم ځای کې عمل نامې تقسیمیږي په هغه ځای کې به مې وګوري نبی رسول الله فرمایي بابا جانه که دې هلته پیدا نه کړم چرته به دې پیدا کړم ورته وایي چې راشه د پولیس رات سره نه مخکې به مې تلي میزان سره وګوري ورته وایي که هلته دې پیدا نه کړم وایي راشه پولیس رات کې به مې وګوري چې خپل امتیان تېرومه نبی علیه السلام پوښتنه کوي چې مې هلته پیدا نه کړې نبی علیه السلام وژړل ورته یې چې ای زما لور جانې که دې هلته پیدا نه کړم پوه شه چې زما امت ته بخشش نه دی شوی زما امت جهنم ته تللی زه د هغوی پسې جهنم ته ورغلی یم هغه پیغمبر چې ما ته پسې جهنم ته راځي زه ته د هغې پسې جنت ته نه ورځو عجیبه نه ده ډېره عجیبه ده هغه پیغمبر چې ما ته پسې جهنم ته راځي زه ته د هغې پسې جنت ته نه ورځو دا به ډېره سخته وي شاید دا انتها د جفا وي چې موږ یې د نبي علیه السلام سره کوو دا به ډېره زیاته جفا وي چې موږ یې د نبي علیه السلام سره کوو موږ د نبی علیه السلام د محبت په مقابل کې څه کړي موږ ته دا اسلام څنګه راورسېدلو په دې خو د نبی علیه السلام غاښونه شهیدان شول په یو غزوې کې د نبی علیه السلام په مخ باندې 11 زخمه یا 12 زخمه جوړ شول او وینې د نبی علیه السلام بلارې تویېدلې نو ملایکو به ورته هم لاس نیولی و تر څو که چېرته د پیغمبر وینه په ځمکې باندې توی شوله نو شاید ځمکه وچ وي شاید خلق هلاک شي دا زما او تا ته د ایمان او د اسلام د راسولو په خاطر باندې خپله وینه توی کړه خو زما او ستا د یوې شپې خوب هم د اسلام په خاطر نه خرابېږي وینه توی کېدل خو ډېره سخته خبره ده وینه توی کېدل خو ډېره سخته خبره ده زما او ستا خوب هم د اسلام او د دین په خاطر باندې نه خرابېږي شاید دا اړخ به ډېر سخت وي شاید دا اړخ به ډېر سخت وي شاید خبره ما نه ډېره طولاني وشوه دومره اوږده ور به یې نه و پکار څه چې ما ځان سره یادداشت کړي او خو مې هېڅ هم ونه ویل صرف زړه درد مې تاسو ته وویل بس دومره به ووایو چې راځئ د نن میلاد نه وروستو ځان سره یو عزم وکړو خپل ژوند کې یو تبدیلی راولو او هغه صرف په اتباع د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې راولو او که چېرته مو د نوو ملګرو نه نه کېږي که چېرته د تاسو نه نه کېږي نو انشاءالله چې په داسې مجالسو کې کښېنئ نو دا به وشي دا به وشي ولې که چېرته واقعي نور د فیض د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ستاسو سینو ته در ورسېدلو نو بیا به محبت د نبی علیه السلام تاسو په اتباع د نبی علیه السلام باندې مجبوره وګرځوي او چې تر څو پورې اتباع د محبت په خاطر نه وي راغلي نو بیا امکان نه لري او واقع به ووایم دا د ځان په خاطر نه وایم خاصې د مجلس په خاطر به ووایم چې ایران کې موجود یو طالب د مدرسې راغلو خو پتلون یې اغوستی او ګیره یې کله کړی و او په مدرسه کې طالب هلته لږ حالات بدل وي صحبت کې ناست و 2 کاله مخکې لا سالک شو صحبت کې نه کېناستو ما ته پوښتنه وکړه ما ورته ویل چې سلوک دې کړی وی چې بیعت مې کړی دی صحبت کې کېنې وایي نه کېنم څومره وخت د بیعتو شو 2 کاله کې ما ورته صحبت کې کله کله کېنه ته چې خپل صنف ته لاړ نه شي مدرسه نه شي ویلی نو چې صحبت کې کېنې نو اثر هم نه شي اخیستی هغې ما ته اپوټه جواب راکړو وایي زه څنګه سنت لباس واغوندم سره دي چې په ایران کې څوک سنت لباس واغوندي خلک یې په ټماټرو او په هګیو باندې ولي کنځلې ورته کوي بدرد ورته وایي ما ورته عجیبه خبر دی که ما تا ته نه دي ویل چې سنت لباس واغونده ما تا ته ویل صحبت کې کېنه د دې یو خبرې په سر باندې په هغې یو اثر وشو په ژړا شو تقریبا 2 یا 2.5 غنټې زموږ مجلس تېر شو په هغې کې هغې ژړل سبا ماسپښین وروسته مې ولیدو چې سنت لباس یې په ځان باندې صحبت کې کېناست 3 ورځې مخکې هغې ته د خلافت سند موږ ولیکل ورولېږل ورته ایران ته هغه ډېر سخت متبع د سنت وګرځېدو سره دې چې 2 کاله مخکې هم
سلوک کړی خو صحبت کې نه و ناست. نو که چېرته تاسو نه کېږي اتباع د سنت، د هر مسلمان په زړه کې دا پرته وي چې کاش کې زه ښه مسلمان وې، ما اتباع د سنتو کولی، د نبي علیه السلام په نقش قدم باندې تللی، لیکن کله داسې وي چې نه کېږي د خلکو نه، نو د نه کېدو لاره یې دا ده تر څو په داسې مجالسو کې کښېنئ چېرته چې روحانیت موجود وي، چېرته چې باطني کمالات موجود وي، په هغسې مجالسو کې کښېنئ تر څو نور د نبي علیه السلام ستاسو سینې ته درننه شي. چې کله نور د نبي علیه السلام ستاسو سینې ته دننه شي، نو دا خو به یو طولاني بیل طرف لري چې که سرته ستاسو زړه صالح شو نو ټول جسم هم صالح شي، نو بیا به د نبي علیه السلام اتباع ستاسو ذوق وګرځېږي. عشق د نبي علیه السلام به حقیقتا صورت باندې ستاسو سینو ته درکوشي. چې کله په حقیقي صورت باندې ستاسو سینو ته نبي علیه السلام عشق درننوتلو، اتباع د نبي علیه السلام به تاسو ته اسانه وګرځي. الله تبارک وتعالی دې ما ته او تاسو ته په دې باندې توفیق راکړي تر څو د نبي علیه السلام اتباع وکړو. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين.